مینې زور د محمد صلی الله علیه و آله و اصحابه وسلم د زړونو په دنیا باندې راخور د محمد صادق دا مقام د بل انسان په نصیب چرتا ته ګوره لور په لور او کور په کور د محمد د دې محفل ګران صدر د دې دور د غزل نمائندہ شاعر اقبال شاکر سے محترم پرنسپل سے محترم پروفیسرانو صاحبانو د قلم قبیله ګرانو ملګرو د دې کالج ګلالو طالب علمانو السلام علیکم. اطمینان هغه څوک موندی شي چې صبر کولی شي. مال هغه چاله پکار دی چې خپل ځان پیژني. ورتلل هغه چاله پکار دی چې انسان پیژني. علم هغه چاله پکار دی چې خپل مقام پیژني. ترس او امداد هغه چا سره پکار دی چې هیڅوک نه پیژني. خبر د پیژندلو والا نو د عربۍ یو مقوله ده چې من عرف نفسه فقد عرف ربه. چا چې خپل ځان وپېژندو هغه خپل رب وپېژندو. زه مننه کوم د پرنسپل صاحب او د پروفیسر شکور جان صاحب ټول صاحبان دلته ناست دي پروفیسران نو د ټولو او ستاسو د ټولو چې د دې وخته پورې راسي دا اداره تاسو سره د خپل ځان پیژنګلونکی او د خپل رب پیژنګلونکی او دا نن مشاعره دې ثبوت دی. ما ته یو لطیفه رایاده شوه. یو دوه ساده غوندې کسانو په لاره تېرېدل د جومات په مخه تېرېدل د امام د قرت اواز یې واورېدو د ماښام لمونځ و. نو هغه یو دی بل ته ویې راځه چې په دې جمع کې شامل شو. په جمع کې ډېر ثواب وي. هغه ورته ځه چې ځو چې دواړه لاړه جمع یې وکړه او واپس راتله نو هغه چا چې ترغیب ورکړی و هغه ورته شکر د جمع هم رالاندې کړه د جمع ډېر ثواب وي. بل ورته یو کنه که اودسونه هم کولی نو بیا رانه جمع تللی و. نو خبره مې دې پورې وکړه چې که مونږ ستاسو د محفل ته په اودس کې راشو نو هم ستاسو د ځوانانو هغه غوښتنې داسې وي چې بیا به هغه مجبورن پوره کوو. نو چندر صاحب راته یو درې شعرونه رایاد کړل غزل دی پوره خو هغه به ووایم چې اوس مې لا په بل هنر زړګی وهي اوس مې لا په بل هنر زړګی وهي سترګه راته نه وهي وښکې وهي اوس مې لا په بل هنر زړګی وهي سترګه راته نه وهي وښکې وهي او ګوتې مې تخنیږي چې ورګورمه ګوتې مې تخنیږي چې ورګورمه اخ نری شمالې سټوکې وهي او تا خو مې له زړه اوبه روانې کړې تا خو مې له زړه اوبه روانې کړې تا خو به جانانه یو ځل خدای وهي او یو قطعه ده چې رقیب که سل ځله زما په سر پیغور ورکوي هغه هم ښه د نر بچی دی جواب سپور ورکوي او هغه که هر څنګه دی خوښ مې دی په دې خبره زه چې لاس ورکمه په لاس کې ورله زور ورکوي. او یو دوه شعرونه چې غالبا سالک صاحب هغه ذکر وکړو یو دوه زنانه روانې وي د چا ذکر یې کوم نو هغه یوې چې د چا ذکر وکړو بلې ورته یې زه خوار هغه سخت خزونک دی. نو ما په هغه ساعت پې غزل ولیکو چې درنه مینه سپکوي ښکلی مې سپک نه لګي هر څه مې لګي خو اشنا مې خزونک نه لګي چې درنه مینه سپکوي ښکلی مې سپک نه لګي هر څه مې لګي خو اشنا مې خزونک نه لګي او ته چې مې ځان یې زه دې ځان یم نو بیا خورې مې سله ته چې مې ځان یې زه دې ځان یم نو بیا خورې مې سله خلک خو وایي چې په خپله غوښه چک نه لګي. موږ څه موده مسافرو نو وفا صاحب د تصویر ډېره ښکلې منظرکشي وکړه نو هغه یو قطعه ده چې دا بل تصویر د چا دی او زما تصویر دې څه که یو کال مسافري وه دومره صبر دې ونه که او ته پرېږده که نه مړه اوس دې مونږ هم د خندا شو په خپله دې وې راشه بیا دې ځان راته اوده که او زه یو نظم ستاسو د طبیعت ویمه یو کس پکې د کلاویتوب خبره وکړه نو ده ته زه چل ښیمه او د نظم عنوان دی مجبوري مورا نظم دی او د هغې
کې کومه فارموله چې زه نو د هغې هغه حقوق ټول محفوظ دي، د هغې اجازت زه چاله نه ورکوم، خو دلی ورکوم مجبوري. ما چې کوم یو ښکلي ته بس دومره ویلي دي، زه په تا مین یم، خدای خبر چې ولې بیا ما ته راکتی نه شي، خواله مې راتلی نه شي. هغه یې لا څه کوي چېرته چې د لرې نه ما په لاره وویني، لاره هم بدله کړي، هېڅ کولی نه شمه، هسې مې خپل زړه وخوړ. دا خو به هر څوک مني، ژوند د تجربو نچوړ. زه چې ټکنی شومه چل مې د یارۍ زده کړ، اوس چې مې کوم ښکلی هم کله زړه ته پرېوځي، داسې ورته نه وایم تا باندې مین یم، بل ښکلی وروښیم. دغه سوال ترې وکړمه، یخنه په خدای بشي، یخنه په تا بشي، لاړ شه ورته ووایه مري صادق په تا پسې، بیا سحر ماښام دیدن ویده ګلندان دیدن، ما له خبر وړي راوړي ګل ګل پسرلي راوړي، هره ورځ پیرې کوي ښې اوږدې کیسې کوي، حال د هغه بل ښکلي اورمه له خپل ښکلي، ښکلې مجبورۍ زما ښکلی رنګ راوړی دی. حال د هغه بل ښکلي اورمه له خپل ښکلي، ښکلې مجبورۍ زما ښکلی رنګ راوړی دی، یار مې ریبار کړی دی. دی دغه دا بوتکي چې ښکاري دا زما د جانان کور دی، خو ما ته یاد نه دی، ډېر اوږد نظم دی. بل موږ د پښتو ژبې پالنه کوو، روزنه کوو، ساتنه کوو، دغسې د پښتنو روایاتو او پښتني ثقافت هم ساتنه کوو. نو دا یو سندره غوندې ده چې زه هم وړوکی ومه ښکلی، ته هم وړه وې ډېره ښکلې، د وړوکوالي مینه ښه وه، موږ به یو ځای لوبې کولې. تا به چندرو چندرو کوله، زه به ولاړ په یوه خپه وم، ما له چندرو کله راتلله، هسې به ستا په ننداره وم. ما له چندرو کله راتلله، هسې به ستا په ننداره وم، چارګوډي کې به ارتاو شوې، غېږ کې به ما اوچتولې، د وړوکوالي مینه ښه وه، موږ به یو ځای لوبې کولې. تا به میرګاټي ځان له جوړ کړ، اکثر زما د بلورو نه، ما به ویل خدای خو دې مړه که، نه یېرېدلې د خیرونه. زه چې به ستا نه مرور شوم، په ما پسې به خندېدلې، د وړوکوالي مینه ښه وه، موږ به یو ځای لوبې کولې. هغه شلغاتي به دې یاد شي د خوا و شا په دیوالونو، چې په شمار هم نه پوهېدلو موږ د سوونو د زرګونو، خو هره لوبه تا ګټلې، خو هره لوبه ما بایللې، د وړوکوالي مینه ښه وه، موږ به یو ځای لوبې کولې. د ماښامي په ترږمۍ کې د پټ پټونې څومره خوند و، ټولې دنیا نه بې نیازه، قسم دې څه بېغمه ژوند و. زه چې به ستا نه پټېدمه، ته چې به ما نه پټېدلې، د وړوکوالي مینه ښه وه، موږ به یو ځای لوبې کولې. ستا د بوډۍ چې به واده و، هغه به ښکلې تماشه وه، ما به د خټې نه اوښ جوړ کو، چې کجاوه به پې پرته وه، تا به همزولې راغوښتلې، ما په تاسې به پېشېندلې، د وړوکوالي مینه ښه وه، موږ به یو ځای لوبې کولې. او د نظم یو دوه درې بنده ستاسو په خدمت کې وړاندې کومه. د مخکې ورځو کې حکومت خو اقبال ډېر ختمه کړې ده، خو په بونیر کې یو ډېر لوی سکول او کالج د پبلک، هغې کې د اقبال د ورځې په مناسبت باندې پروګرام و. نو ما د هغې دپاره یو نظم ولیکو چې په نظر د بوډۍ ټاله، په رنګونو مالاماله، په ظلمت کې بل مشاله، چې خبر دې کړم د حاله، راشه وګوره اقباله. هغه ستا چې کم شاهین و، چې غوټه کې به راتاو شو، تاوېدو کې به غوټه شو، چې د وینې حرارت له بهانې به یې کتلې، چې اسمان سره پیوست و، خو ځمکې سره ځمکه، چې مخوکه یې کږه وه، اوس هم هغسې کږه ده، خو شاهین نه دی ټپس دی، چې مرداره خوري لګیا دی، په مرداره باندې پایي، په مرداره کې جاله، راشه وګوره اقباله. هغه ستا مرد مومن هم په جومات کې را ایثار شو، په تیاره ښه تیار شو،
کار بس د تسبو شمار شو نه پوهیږم چې بېلارې که په لار شو د قتال سنګر ته نه ځي د جهاد نه دستبردار شو که بمونه راوریږي مسلمان پکې قتلیږي که ورونه راوریږي پښتانه پکې سوځیږي اشنا پروت اوسي پر کاله راشه وګوره اقباله تا چې غوښتی و له خدایه د خپل ځایه شو بې ځایه هغه دا مرد مومن دی چې په ځان دی او د ځان دی بس اخته په سود او زیان دی سرانغاړي او څه غواړي د خواهش لومه کې ګیر دی سرو سپینو کې لوبیږي د خپل نفس نه راچاپیر دی چې د بل په مرۍ خلک دي آخرت ورځنې هیر دی مهذب وایي خپل ځان ته د مغرب په رنګ کې رنګ دی په وهمونو کې ژوندون کړي د ایمان لوښی زنګ دی جام را واخلي چورلک وخوري شرابي لکه فرنګ دی ننګ یې وبیلو ننګیاله راشه وګوره اقباله د خدای هغه معراج ته چا پاتال ته رسولی بل څوک نه دی مسلمان دی شرمېدلی ضمیر خرڅ په څو ټکو کړي د اغیارو دلالي کړي په ډمتوب او کنجرتوب کې د کافرو نقالي کړي په تاغوت پسې روان دی د قرآن په لاره نه ځي د مادې نه خراج اخلي د ایمان په لاره نه ځي ځکه ځان له په ژوندوني جنازه کوي لګیا دی بې حسۍ داسې خوړلی چې د مړي نه سیوا دی هی توبه له دې زواله راشه وګوره اقباله ټوک په ټوک او شوکې شوکې ستا د خوب تعبیر ته ګورم ګیر چاپیر کې ظلمتونه د رڼا تصویر ته ګورم څوک د لوږې خودکشي کړي د چا اسم مربي خوري څوک بچو له زهر ورکي د چا سپي غوښې سربي خوري څوک د ډېرې غریبۍ نه ګردې خرڅې کې ژوند واخلي څوک هوس کې د مستۍ نه د پردو جونو خوند واخلي دا وطن په وسایلو ښه پوره دی ښه کوټلی خو یو څو کسو خوړلی خو یو څو کسو لوټلی دا د دوی جاګیر خو نه دی ستا د خوب تعبیر خو نه دی هر یو غل پکې خوشحاله راشه وګوره اقبال تمې کمسه یو څه شماره ماله خوب راغلی زه وده کېږم دلداره ماله خوب راغلی او ماله به خوب راتلو که ته چېرته په خوب کې راشې ماله به خوب راتلو که ته چېرته په خوب کې راشې خدای خبر نن د څه دپاره ماله خوب راغلی د دې ښکلو شعرونو خالق د بلها کتابونو خالق زما ډېر ښه ملګری ښه دوست ښه مشر ادب پوهه ادب ذوقه او د پښتو ژبې سره بې کچه مینه لرونکي د دې ننني ادبي پروګرام محفل مشاعرې صدر پروفیسر اقبال شاکر صاحب ته ډېر په عقیدت سره بلنه ورکوم چې راشي او د خپل خیال غمي وشیندي پروفیسر اقبال شاکر دروند استقبال تاسو ډېرې زیاتې فکر انګیزې خبرې هم واورېدې د طاهر صاحب رنګینې او نمکینې قصې هم واورېدې د چندر صاحب په دغه رښتیا خبرې مو په خندا کې هم واورېدې خو دا محفل چې پرنسپل صاحب او د دې کالج د استادانو صاحبانو او شکور جان صاحب را جوړ کړی دی د دې یو مدعا او مقصد هم کېدی شي نن پښتانه ټول پښتانه عموما او پښتانه ځوانان خصوصا زه ډېر زیات په بخښنه سره وایم د سوشل میډیا په وجه د الکترونیک میډیا په وجه د پرنٹ میډیا په وجه سیاسي بیهوده یلغار په وجه زما ځوان چې دی زما بچی چې دی چې سبا له به په دې شاته کرسو هم دی ناستي په دې مخکې کرسو به هم دی ناستي د ذهني انتشار ښکار دی نو دا مشاعره د دې دپاره نه ده
او د دې لپاره هم ده چې سړی ته ډېر زیات خوند واخلي. خو دغه د حسین احمد صادق صاحب نظم، دغه د طاهر صاحب په خندا خندا کې خبرې، دغه د ارشد جان شاهکار ترنم، دغه د اسلم سالک سندرې، دا د دې قوم د بیدارۍ دپاره دي. او ما په وړاندې کې وی چې د دې خاورې ذکر، د اشنغر د خاورې ذکر پکې نه نو د پښتنو تاریخ به بیخي نیمګړی. او دغه خبره فیاض مشال په یو نظم کې وکړه، زما خبره لږه ګرانه کړه. که زه په سیاسي میدان کې ګورم، که زه په ادبي میدان کې ګورم، که زه په علمي میدان کې ګورم، که زه په اکیډمیا کې ګورم، که زه په لوبو کې ګورم، نو د چارسدي خاورې د پښتنو لمنې ته د ټولو خاورو نه زیاته برخه اچولې ده. او د دې خاورې دا پوټنشل، دا ځوانان چې دا په شعر پوهېږي هم د خندا د شعر سره لاسونه پړکولي دي او چغې وهلې دي، او د سوچ د شعر سره ما ستاسو سترګو ته کتلي دي، ما ستاسو تندو ته کتلي دي، ما ستاسو رنګونو ته کتلي دي. د سوچ او د فکر د شعر سره تاسو داسې په فکر کې هم پرېوتي، او دا مثبت علامت دی چې د فکر د خبرې سره د سړي په ذهن کې سوال راپورته شي چې ولې، او د خندا د خبرې سره سړي له خندا هم ورشي. او که د جړا خبره وشي سړی ورسره د پښتو وطن د په ښکاره ونه شي، خو چې په زړه کې ورسره هم وجاړي. او دغه کیفیتونه ستاسو په مخونو کې ښکاري. زه ستاسو استادانو له، تاسو له صاحبانو مبارکي در کومه، د دې خاورې مشرانو چې مخکې کم کردار لوبولی دی، دې استادانو اوس هم هغه لوبولی دی او لوبوي به، خو تقاضا رانه وخت ډېره زیاته کوي. اوس هر سره تخکاری سره رنگونه پاڼې پاڼې، او بغیر د محبت نه کمی بل ټکی ازدی، بغیر د محبت نه کمی بل ټکی ازدی، په ما دې راپسې شي قرآنونه پاڼې پاڼې. او دا تاسو بغیر د محبت نه کمی بل ټکی ازدی، په ما دې راپسې شي قرآنونه پاڼې پاڼې. او څو شعرونه چې ډله پر زیاته په هر لور د زورورو وي، ډله پر زیاته په هر لور د زورورو وي، زور د زورورو وي هم شور د زورورو وي. او موږ ورسره هسې دا د پړي سر نیولی دی، نور که پر اختیار وي کلی کور د زورورو وي. او دا جینۍ به ولې د اسمان په جای قدم نه ږدي، یو چې ښایسته وي او بله خور د زورورو وي. دا جینۍ به ولې د اسمان په جای قدم نه ږدي، یو چې ښایسته وي بله خور د زورورو وي. او زه دوه څلور شعرونه ستاسو سره نور شریکول غواړم اباسین صاحب، چې کله ناکله په خپل ځان باندې جړا راشي، کله ناکله په خپل ځان باندې جړا راشي، کله ناکله په خپل ځان پورې خندا راشي. او د محبت د تقدس معراج ته ورسېدم، د محبت د تقدس معراج ته ورسېدم، ستا د تصویر نه راله ستا په شان حیا راشي. د محبت د تقدس معراج ته ورسېدم، ستا د تصویر نه راله ستا په شان حیا راشي. او یوې جلسې یو زړه قصه را یاده کړله، یوې جلسې یو زړه قصه را یاده کړله، واده د چا وي او پیریان پکې په چا راشي. یوې جلسې یو زړه قصه را یاده کړله، واده د چا وي او پیریان پکې په چا راشي. یوې جلسې یو زړه قصه را یاده کړله، واده د چا وي او پیریان پکې په چا راشي. او شعر دی چې توره تیاره ده ولې هیله د چا وینځه نه ده، توره تیاره ده ولې هیله د چا وینځه نه ده، کله ناکله په یو چون کې سرنا راشي. توره تیاره ده ولې هیله د چا وینځه نه ده، کله ناکله په یو چون کې سرنا راشي. او زما زلمی ورته لیواله دي خو تللی نشي، زما زلمی ورته لیواله دي خو تللی نشي، مغرب ته ووایه چې دلته خامخا راشي. زما زلمی ورته لیواله دي خو تللی نشي، مغرب ته ووایه چې دلته خامخا راشي. او دا اباسین صاحب دا څلور شعرونه چې مینې څه نیمګړې مرتبه دې راله راکړه،
مینې څه نیمګړې مرتبه دې راله راکړه زړه دې راله رانه کو او خوله دې راله راکړه مینې څه نیمګړې مرتبه دې راله راکړه زړه دې راله رانه کو او خوله دې راله راکړه او یو خوا دې د حسن تندغرې نظر راکو یو خوا دې د حسن تندغرې نظر راکو بل خوا ته بېکیفه نظاره دې راله راکړه یو خوا دې د حسن تندغرې نظر راکو بل خوا ته بېکیفه نظاره دې راله راکړه او ژونده پوهه نه یم چې دا سود که بېسودي کړي ژونده پوهه نه یم چې دا سود که بېسودي کړي لاړه چې ځواني نو آیینه دې راله راکړه ژونده پوهه نه یم چې دا سود که بېسودي کړي لاړه چې ځواني نو آیینه دې راله راکړه او هسې هم د هوش سره په لاره د تلو نه وم هسې هم د هوش سره په لاره د تلو نه وم شکر دی د خپل حسن نشه دې راله راکړه هسې هم د هوش سره په لاره د تلو نه وم شکر دی د خپل حسن نشه دې راله راکړه او ډېر که هم لفاظ یم خو الفاظ را سره نشته ډېر که هم لفاظ یم خو الفاظ را سره نشته دا په کومه غېږه کې دمه دې راله راکړه ډېر که هم لفاظ یم خو الفاظ را سره نشته دا په کومه غېږه کې دمه دې راله راکړه او شکر دی شاکر دې پې د سیالو سره سیال کو شکر دی شاکر دې پې د سیالو سره سیال کو شکر دی د مینې وظیفه دې راله راکړه ډېره زیاته مننه